حضرت موسی علیہ السلام یو ځل په لاره تېرېده، یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي، یو جاړي ورته چې موسی علیہ السلام پې ورغی، هغه سړي ته وایي ولې؟ وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه جاړم. ته څوک یې؟ وایي زه موسی یم د بني اسرائیل. ورته غاړه ورته لاسونه یې وله ښکل کړل، ځکه د دې پیغمبر د هغه هم دونه امتو زمونږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم، خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات. وی حضرت د الله پیغمبر چرته دی؟ وی تور ته ځم د الله ملاقات لا. یا زما یو سوال خو الله ته وکړه. وایه څه سوال دی؟ الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي، دا جړېدونکې بنده ورته وایي. موسی علیه السلام یې تا به خدای بخي، ځکه څونه الله ته عبادت کوې، سجدې لګې او خدای ته جاړ. چې حضرت موسی علیه السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه، د دې سړي درخواست یې ور مخکې کړه. الله په لاره روانم او زما یو امتي دی او لګیاو ډېر یې درته جړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیاو. نو ما دې تپوس وکړه چې د عبادت ولې کوې؟ وی د خدای نه یېرېږم، الله ستا د یېرې نه. او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کوي، زم سفارش کوم چې ته یې وبخه. وی الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بلکل نه بخلي کېږي، نه بخم. ته د سفارش به نه کوې، د یو ګناه کړی ده چې په هغې خبر دی او زه پې خبر یم. ګوره الله دونه پرده پوخ دی چې موسی علیه السلام هم پې پوه نه کړي چې دا څه ګناه وه، څوک نه خبر. داسې ګناه کړې ده چې په دې یو زه پوه یم او یو پې دغه سړی پوه دی، خو بلکل یې نه بخم. ورته وایه چې ستا بخشش نشته، عبادت کوه کوه او که نه کوې مه کوه. موسی علیه السلام باندې خو جلال وکړو چې د الله جلال په چا راشي هغې ته څوک ټینګېدی نه شي. واپس راغی. چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا میلو شو. وی زما درخواست الله ته مخکې که او ستا درخواست مې مخکې که، څه چلو شو؟ وی خفه کېږه مه، خو ستا بخشش نشته، الله خو تا ته ډېر سخت غصه دی. څه ګناه دې کړې ده؟ تا هغه ګناه کړې ده چې الله وی بلکل یې نه بخم. دا دې څه ګناه کړې ده؟ سړی ورته وایي وی الله درته زما ګناه ونه ښوله؟ وی نه. نو چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کړم؟ الله په ما ګوره دونه بخي نه سزا ورکوي، لیکن هغه پرده وله نه اوچتوي. او موږ څه کوو؟ من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره. حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله الله به په دې سړي په دنیا او په آخر کې پرده واچوي. او موږ څه کوو؟ پرده اچوو نه، پرده اوچتوو. یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړوو، یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې هرکه پلان کې دا چل. د خدای بنده که پکې ده نو پټی کا، دا پیغمبر امتی الله ته جوړېږي. یو سړي کې غلطي ده پټی کا، یو سړي کې نقصان دی پټی کا. او موږ خلک په نقصان او غلطي خو پرېږده چې پکې نی ورپسې راوباسو، پلان کې دا چل دی، پلان کې دا چل دی، دا ډېره خطرناکه ګناه. وایي ښه نه الله په ما پرده واچوله او زه ښکاره کړمه، نه د الله رسول نه ښکاره کړم. وایي اوس به څه کوې؟ نو تا خو بخي نه. وایي که مې بخي او که مې نه بخي، عبادت زما کار دی، بخښنه د خدای کار دی. عبادت خو وله نه پرېږدم، خفه کړی مې دی، نور یم خفه کړمه. خپل رب مې خفه کړی دی، غصه کړی مې دی، نور یم خفه کړم. که مې بخي که مې نه بخي، بخښنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی، ورله به یې کوم او دقسې به ورته جاړم. او ولې؟ ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم، او بل د بخښنې خاوند نشته چې د دا پرېږدم او هغه له لاړ شم. نو د بخښنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړی ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی. نو که ما بخي که نه بخي دقه جړه به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم. دا زما کار دی او بخښنه د هغه کار دی. څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته، الله سره مناجات یې کو، رازداري کوله. چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وی ای موسی، وی د هغه سړي هغه خبره خو دې ماله راوړې وه او چې واپس تلې در سره یې کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه؟ نو یا الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې ووی او ته وی زه نه بخمه. وی اقه وخت مې وبخه چې هغه خپل عاجزي وکړه او خپل زاری وکړله. نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان کو، د مغفرت او د رحم او د جنت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکه. قسم په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي. مونږ لګیا یو خفه کوي او بیا روزي را کوي، مونږ لګیا یو او خفه کوو یې بیا هم جامه را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي را کوي. ته خو به وکړې چا سره دا کار؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی د شپې را پاسېدم او دا هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره وه یوې بیبي سره به یوه شپه وه نو چې را پاسېدم د شپې حضور پاک مبارک نو ویړه کې مې داسې وسوسه غوندې پیدا شوه چې هسې نه بلې بیبي کره نیتلې نو دا بن بیا خامخا خفه کېږي هسې نه بلې بیبي کره نیتلې نو را پاسېدم نو د ټولو بیبیانو په کورونو کې وګرځېدم یو کرم نو جماعت ته لاړم شپه تیاره چې جماعت کې په مانځه چېرته نی ولاړ نو جماعت کې نو په ویرېدم چې خدایا او دا هغه ورځې وې د مدینې شریفې لومبۍ ورځې چې د یهودیانو او د کافرو د حضور پاک مبارک سره سخته دشمني وه پې ویرېدم څوک تکلیف ورته ونه رسوي نو فاطمې رضی الله عنها کرالم حضرت علی صاحب کر همې را پاسو ولې ویمې چې نبی علیه السلام نشته ما کرے نن شپه و او تیرې د شپې یو بیبي سره نشته او نه جماعت کې شته وی علي صاحب را پاسېد رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها را پاسېده حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما دا ماشومان دیم را پاسېد وی علي صاحب راځه ما ته پته نه ارانه مخکې شو مونږ ورپسې شو نو د حضور پاک د کوټې مبارکې ته مخامخ د بقي مقبره دونه فاصله کې تقریبا لکه د دې ځای نه دې کندې ته سړي دي او یا دې سړکه پورې دي دونه فاصله کې د بقي مقبره علي صاحب مخکې مونږ ورپسې او د بقي چې کوم مقبره ده هغه زمانه کې قبرونه خو پکې لږ او بوټي و پکې غټ غټ بوټي و پکې د دې غرقد د دې کیکر او د دې ازغیدار غټ غټ بوټي و پکې عصري خان او غزان مخکې دی او مونږ ورپسې یو دا یو د حضور پاک مبارک معجزه وه چې په کومه لار به لاړ نو په هغه لار به مخصوص خوشبویي پرېښوده خولې مبارکې نه به خوشبویي تله نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبویي پرته وه نو چې کم د حضور پاک نږدې ملګري به زیات به ورسره ناست و نو هغې ته به پته لګېده چې دا د حضور پاک مبارک د وجود خوشبویي ده نو په دې لار تللی مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې د مشکات صاحب دا حدیث نقل کړی ځکه یو موقع کې حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیہ السلام مونږ سره ناست وی پاسې لا وی زه ورپسې روان شوم او کوم باغ ته چې نبی علیہ السلام نه نوتم اقه باغ ته ورپسې ورغلم داسې نور صحابه کرام حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ذوالنورین دا نږدې صحابه دی ته به دا پته لګېده چې حضور پاک مبارک په دې لاره تللی دی ولې ځکه د هغې د هغه خولې مبارکې خوشبویي به په هغه لاره کې دې پاتې ده لکه یو ګل چې په یو ځای کې کېدی او د هغې نه هغه خوشبویي معلومه شي یا مثلا چامبیل دا دې په یو ځای کې کېښودل نو د چامبیلو هغه خوشبویي کوي دغه رنګې د حضور پاک مبارک خپله خشته خوږه خوشبویي وه نو صحابه به پې پوهېدل نو علي رضی الله عنه په هغه خوشبویۍ پسې روان شو مونږ ورپسې یو د بقي مقبرې ته ورغلو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی مقبره کې مراڼه ولیده تیاره شپه کې او په هغه رڼا کې د دواړو جهانو مبارک سردار په سجده پروت دی او جاړي او په سجده کې یو آیات لولي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم دا د حضرت عیسی علیہ السلام ویلی دی نبی علیہ السلام به د خپل امت دپاره استعمالی یا الله زما د امت لکه تا عذاب ورکې فانهم عبادک نو خدای ستا بندگان دي عجیبه لفظ استعمالی ستا بندگان دي نو چې ستا بندگان دي نو مناسب نه دي چې ول عذاب ورکې او که ورکې نو ستا بندگان دي څوک تپوس درنه نشي کولی د چا پې څه څوک پکې غرض نشي لرغولی لکه یو سړي مرایې دی او وله ډب ورکوي څوک ورته ویلي چې ولې دی وله ډب ورکړه او وروسته ستا ما سره څه کار دی ما په بیه اخیستې او زما مرایې دی زه پوه شو کار مې پېښ نو ان تعذبهم فانهم عبادک خدایه که ته زما د امت له چې ستا بندګان دي عذاب ورکې نو ستا بندګان دي څوک تپوس کولو والا درنه نشته او بندګان دي پکار دي چې رحم پې وکړي وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم او خدای کته وبخي سره د ګناه نه معاف کې نو د غلبې خاوند دې څوک تپوس کولو والا درنه نشته چې ولې دې وبخل
او د حکمت خاوند دی، دی کې به دیم لوی حکمتي غټ حکمت به دی چې ډېر لوی رحم به وکړي، ډېر لوی رحم به وکړي. او واقعي پروردگار نه لوی د رحم ذات بل څوک نشته. درونو حضور پاک مبارک فرمایي چې د الله سل رحمتونه دي، یو رحمت یې راتوس کړی دی نو په دنیا کې په دې مخلوق خور کړی دی. دا مور چې په بچی رحم کوي، یا دا اسپا حضور پاک مبارک فرمایي چې اسپا په بچی باندې خپک نیک دی خپت اخوا کوي، رحم پې کوي. چرګه مثلا په خپلو بچو رحم کوي، سپی په خپلو بچو رحم کوي. دا ټول مخلوق کې رب العالمین هغه یو رحمت تقسیم کړی دی. دا به څونه لږ به که ډېر به انسانان په اربونو دي، او د آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې خو د کربونو نه هم زیات دي، او دارنګې حیوانات او د دریابونو د اوچې، دا یو رحمت یې راغشتی دی او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی. نو اندازه ولګوئ چې یو کم سل به څونه وی اغا یو کم سل اللہ ساتلی دی یرحم بها عباده یوم القیامه. دا قیامت پر ورځ به د هغه یو کم سلو رحمتونو په برکت باندې په خپلو بندګانو رحم کوي. دې حدیث ته چې وګورم زه انشاءالله چې یو به هم دې پاتې نه شي، دومره د رب العالمین رحم دی. نو حضور پاک مبارک فرمایي ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم، خدای که ته بخې نو تپوس کولو والا خو تا نه څوک نشته، ستا خو ډېره لوی قدرت او غلبه ده، د لوی طاقت خاوند دی او د حکمت خاوند دی. نو حکیم چې چاله دارو ورکوي څوک ورته دا نشي ویلی چې دا دارو دي غلط ورکړل، او وروره زما کار دی نه به زما کتلی دی په دارو زه ښه پوهېږم، ځه ملا صاحب خپل جومات کې سبق وایه. جړلې نو حضرت فاطمه رضی الله عنها او حضرت حسن و حسین پې ور پرېوتل. بابا ولې چا تکلیف ته رسولی دی؟ ځکه چې څوک چاته تکلیف ورسي نو راشي الله ته جړا شي، په فریاد شي. د فریاد ځای خو رد دی که څوک په کړاو کې واچوي نو الله ته په فریاد شي. حضور پاک مبارک چې هم د شپې پاسې تهجد له نو د ستورو ته به یې وکتل او د اسمان ته، نو او به فرمایل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د الله د قدرتونو نه به الله معلومه. امام شافعی صاحب وایي که نه چا تپوس کوي د خدای پاک د وجود څه دلیل دی چې الله شته؟ وی ګوره البعرة تدل علی البعیر، وایي چې په ځمکه پچه پرتی نو تا ته پته لګي چې په دې لار باندې اوښ تللی دی. پچه خو بغیر د اوښ نه نی که نه، پچه پرته ده نو تا ته پته لګي چې په دې اوښ تللی دی، چې چیلی پچې نو چیلی پې تللی ده، نو د یوې پچې نه خو ته اوښ او چیلی معلومې، او د دومره کائناتو نه به تا ته خپل رب نه معلومېږي. عجیبه دلیل دی. نو دې غر ته چې وکتل نو ودرېده او د الله قدرت، خدایا دومره غټ غر، دومره مضبوط او اوچت. نو فرشتې چې کله په زړه کې څه وسوسه یا څه خبره پیدا شي، شک پیدا شي، نو الله سره نسبتي فورا الله د هغه شک ختموي. وسوسه د خدای په قدرت کې شک نو، هسې هغه تعجب یې واغېسته چې ستا څه لوی قدرت دی خدای. فرشته وله راله ولې؟ وی د الله دې قدرت ته حیران یم، داسې غر څومره لوړ او دومره غټه سوکړی لکه د منارې په شان، موږ ورته مناره وایو. وی د دې نه ناشنا شی درته وښایو، وی د غر دې څوکې ته وخېږي. نو پیغمبر له خدای ګوره ډېر لوی طاقت ورکړي. د غر څوکې ته ورسېد چې اوخت د غر د څوکې د پاسه داسې د میچنې د پل غوندې یو تیږه پرته ده. خدایا دا دې څنګه راغشتې ده او په دا څوکه د پاسه دې ښودې ده، لکه سړی چې په دې ګوته د پاسه پرچ یا مثلا یو پلیټ الاوړي کي. خدایا دا ستا دونه لوی قدرت دا څنګه راغشتې شوې ده او په دا څوکه پرته ده؟ فرشته ورته وایي دې نه ناشنا شی راته وښایو؟ وی او وی لکه خوښ د هغه غر میدان ته یې که زلزله راله په دې غر باندې، چې زلزله راله نو هغه کومه تیږه چې د غر په سر الاوړې وې ځان د پرته وه تې پرېوته، چې پرېوته وی ورشه اوس هغه غر ته لږ سر ورتا که. چې ورغې عیسی علیه السلام او غر ته سر ورتا که، انسان پکې ولاړ دی، په هغه څوکه کې په هغه غار دی پکې د برنه، او په هغې کې یو سړی ولاړ دی. حیران شو، فرشته وله راله او که دا لا څوک دی؟ او دې سړي ته په هغه غر کې خشته ښکلې رڼا ده، په هغه غار کې مزېدار، او ورته کوزه پرته ده د اوبو خشته ډکه، او د انګورو غونچک هم ورته پروت دی، او دا سړی په منځه ولاړ دی، مونځ کوي.
دی لا حیران شو چې خدای دا سړی دی غار ته دې څنګه راوستی دی او په دې غار کې دا رڼا پکې د کوم ځای نه راله او بیا دا انګورو غونچک به د څوک راوړي او د اوبو له څوک راوړي الله په دې قادر دی ورونو که نه دی بی بی مریم پوټې ماشومه وه که نه حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور نو حضرت زکریا علیه السلام په خپله کفالت کې واغېشته وي دا زما رشته دارم ده او ترور یې زما ټبر دی او زمونږ د استاد لور هم ده یو وینه زما به بل وینه زما به زه به یې تربیت کوم بل وی زه به یې تربیت کوم نو فیصله یې په دې وکړه چې راځئ دریاب کې قلمونه غورځو تورات به یې لیکه نو چې د چا قلم په ځای ودرېد نو هغه به تربیت کوي نو چې قلمونه دریاب کې وغورځول نو د هغه نورو خلکو قلمونه اوبو یوړل او د زکریا علیه السلام هغه قلم په دریاب کې ولاړ څه کوي چې کم طرف نه اوبه راتلې اخوا روان شو لکه کښتۍ غوندې قرآن شریف کې الله وکفلها زکریا نو یو کوټه ولا جوړه کړه او په هغې کې دا بی بی مریم کېنوله کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا چې کله به هغه کوټګۍ دروازه یې کلو که ورننبت نو ورته به روزي پرته وه هغه ماشومې جینۍ ته او څنګه روزي وه مفسرین لیکي وی د جمې میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمې کې لکه د دې زمانې میوه ده دا په جمې کې ورته پرته وه او د جمې میوه په اوړي کې نو حضرت زکریا علیه السلام ورته وی انا لک هذا دا میوه ده که مې راغلې دروازه خو ما د بار نه جرنده کړې ده چابي ما سره ده مجال نشته چې څوک درته راننوځي بل دا ده چې دا میوه که چا راومړه نو هغه زمانه کې پرجونه او دا دغه خو نو که نه دا سټورونه دا د جمې په اوړي کې او د اوړي په جمې کې دا د کمې نه راځي هغه ماشومه بچی ورته څه وایي چې د عیسی علیه السلام وروسته مور ګرځي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده پټینه ماشومه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چې غواړي نو چاله چې غواړي بې حسابه روزي او رزق وله ورکوي داسې ده که نه په تیږه کې دننه په کاڼي کې دننه چینجیله پروردګار رزق روزي ورکوي په دریاب کې دننه هلکه مونږ وایو مونږ خو پټې کرو نو غنم ځکه راځي مونږ خو پټې کرو نو جوار ځکه راځي نو ما ته په دریاب کې د کبغه باړی وښایه او ما ته په دریاب کې د کبغه یوریا خوره وښایه چې ګنو ته یې دننه واچوله او دا چې څومره دا مرغۍ دي د دې ما ته هغه ځمکې او جیدادونه او بنګلې او کارخانې وښایه الله ورکوي رزق خرونو دا عقیده په خدای کامل او ساته چې ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب چاله چې الله غواړي نو بې حسابه روزي او رزق ورکوي نو حضرت عیسی علیه السلام چې وکتل چې خدایه نو سړي ته ولاړ دی سړي سلام وګرځو سلام یې وګرځو نو تپوس یې ترې وکړي ملګري څوک بني آدم د آدم علیه السلام اولاد کې هغه نسل دا څه شی پروت دی دا اوبه دي دا الله راکوي دا انګور دا مې خوراک دغه انګور خورم او د اوبه الله راکوي او نور څه کې بس دقه د الله عبادت کوم دروازې مې روجئ او د شپې دغه منځونه او دسونه منځونه کوم او دغه عبادت کوم ملګري د کله نه یې دلته عبادت شروع کړی دی عیسی علیه السلام یې تپوس کوي وی 400 کاله مې وشو په دې غار کې د الله عبادت کوم 400 سال حضرت عیسی علیه السلام حیران شو خدای دا د عمر ته وګوره او داسې عبادت ریا پکې نشته څوک یې وینې نه ګوټ چاري نشته خپلوانو سره تلل او غم خادي نشته گپ شپ نشته یو شان عبادت الله د رضا ده پورې ګورې رونو الله د عبادت کوي او څوک وله بل شان عبادت نو عیسی علیه السلام الله ته مخ اوچت کړ یا الله د دې انسان نه خشته او تا ته غوره انسان به بل څوکي داسې عبادت وی او یو کس شته د ده نه ما ته په عبادت کې زیات نږدې دی څوک دی الله راته وښایه چې ورپسې لاړ شم نه هغه به وروستو راځي د نبي آخر الزمان د آخر زمانې د پیغمبر امتی چې د شعبان په 15 شپه زما عبادت وکړي د دې انسان د دې 400 کالو د عبادت نه زیات اجر او ثواب به ورکړم دا د الله رحم دی که نه په خدای یقین کوه زه کله حیران شم چې خدای ستاسو نه رحم دی مونږ د نه څه واخېستل
یعنی که یو سړی ووایي چې السلام علیکم ثواب یې وشو او زبردست ثواب یې وشو لږ هم نه بې شمېره نیکۍ دي او که بل ورته ووایي چې وعلیکم السلام د هغه هم ثواب وشو که دی ووایي چې السلام علیکم او وایي وعلیکم السلام ورحمت الله ډبل ثواب یې وشو که دی وایي السلام علیکم ورحمت الله زیات کړي ډبل ثواب وشو که هغه وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د ده درې چنده زیات ثواب وشو که پرنجه وکړي انټوشي وکړي نو خو انسان دی خامخا انټوشي کوي که نه دې رس خو چا په مدرسه کې ټریننګ نه دی کړی دا خو طبیعي چیز دی او دی وی الحمدلله بیا ثواب وشو ابل چې واوري یرحمک الله باندې خو جبه نه ستړي کېږي هغه له په الله اجر او ثواب ورکوي په دې لاره کې یو غنه پرته ده او هغه دې اوچته کړه چې مسلمان ته تکلیف نه په دې هم خدای اجر او ثواب درکوي د خدای رحمتونه مور ته کور ته ننوتې او مور ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکوي پلار ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکوي څومره ثواب نو چې مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل چې ته ورته مسکې شې او هغه مور او پلار هم ځان ته مسکي کې د قبول شوي حج برابر ثواب درکوي حج په 2 لکه روپۍ نن سبا نه کېږي نو تپوس کېږي د حضور پاک مبارک نه صاحب دا که څوک زیات ورننوځي 100 ځله ورغي 200 ځله کور ته ورغي او دقسې په خوشحاله نظر بخاری کې حدیث دی د ترمذي شریف کې حدیث ترمذي کې حواله مې درکړه او مشکات کې مشته ورمایي وته وی دا خو سل نه چې زر کرتا الله رحمت دې نه زیات دی ورته ګورې په خوشحاله نظر الله د هغې نه زیات ثواب درکوي د خدای څونه رحمتونه دي معشوم دی اوچت کا او په سر دی ولا لاس کې خود اجر درکوي مشر ترې بالغ کې خود ثواب درکوي مشر د مټه دی ونیوه بابا راځه سوزکي طریقې جوم الله ثواب درکوي د استاد قدر دی وکړه الله ثواب درکوي جومات ته خیخ پرېدن نکړه ثواب درکوي ګسر اعتبار وویسته ثواب درکوي قرآن شریف دی ښکل که په هغې الله ثواب درکوي یعنې داسې الله پاک او هسې دا جبړه قوه الله الله کوه درود شریف وایه کمپیوټر د ثواب دی چالو دی دومره د خدای رحم یو سکند که ته وایې چې زما د 24 ګنټې په ثواب کې تېرې شي نو الله ګواه دی چې خدای پاک در دام درکوي